बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद लरम چې تاسو په روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې به دوستانو په یو کور قیامت ده. سعودي عرب کې مزدوري کوونه ولا شپږ کسان چې تعلق د یو خاندان او سعودي عرب کې په اکسیډنټ شوی دی او هغه په حق رسیدلې دي. هغه اکسیډنټ کوم ځای کې وشلو، هغه کوم خو روانو د باره کې ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو. ورکه تاسو ټول معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ، موږ ویډیو ځان تر اخره پرې وګورئ او چې کوم ملګری موږ په چینل باندې نوی دي هغه د موږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړئ، ټالی نشان دی وای تاکي موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سره ملاوي شي. دوستانو اچا د زړه نه غواړي چې هغه خپل کله کوسا کور خپل مور پلار خپل بچي خپل خزه پریدي او مسافرې باندې لاړ شي او هغه ټیم کې چې یو شپږ کلم مزدوري وکي او هغه نه بعد خپل کور ته روان وي، شپږ کسان وي لارې کې په اکسیډنټ وشي او هغه په حق ورسي، هغه راشي کور ته خو په مړی په حالات کې هغه صرف جسمونه راشي، هغه خپل سعودي عرب کې هغه روحونه جنت ته ورسي. دوستانو یو پلار یو ورور یو خاوند چې هغه صرف خپل د خاندان د خوشاله لپاره هغه د مستقبل لپاره خپل ملک پریدي خپل کلی پریدي او دومره مزدوري نه بعد چې هغه واپس رسي هغه باندې دا واقع وشي هغه کور باندې بس تیریږي. ځکه زه عموما دا یو خبره کوم چې خپل ملک ځان ته جنت کې پردي ملکونو ته چې تاسو په مسافر لاړ شئ نو کوم مستقبل دې پر موږ ته دا پاته نوي چې هغه مستقبل کې بیا موږ شتایو کوم موږ نه یو. نو دوستانو پکار دا چې موږ خپل د معاشره خو خپل د ملک خو دې کې لګ په ایمانداري خپل ملک سره لګ وفاداری وکړو. صرف په 14 اگست باندې خپل سینې باندې جنډې لګولې ستاسو محبي وطن نه ثابت کېږي. خپل د ملک د پر خپل د سوچ بدل کې خپل ملک په محبت کې خپل بچیو په محبت کې کوم ملک د پلان شي کول نو خپل کور د پراو کې خپل خاندان د پراو کې آر یو کا چکلا د ذمہواری واخلي نو دا ملک د معاشره موږ د پر جنت شي او یو خوند یو پلار یو ورور اچا ته بدا حاجت نه پېښیږي چې هغه د پردي خلکو مزدوري وکړي التنه بیا چې واپس رسي مرګ حق دی مرګ رضی او داسې مرګ چې هغه واپس کور ته روانو یو خاندان شپږ کسان چې تعلق د لور دیر نه په حق باندې رسیدل دي. الله پاک دې دوی کور ولته صبر ورکړي او یو ریکوست دغه ده چې خپل د ملک وطن چې اوسه ځای بدلول شروع کو دې کې داسې ترقیاتي کارونه وشي خپل ځنونه بدل کو چې د ملک مونږ د پر جنت شي او مونږ دالتا دومره پیسې ګټل چې څومره مونږ پردي ملک ته لاړ شو او آلتا پیسې وګټو. دوستانو د باره کې تاسو سره دا کمنټ سیکشن کې خپل رائے اظهار ضرور وکړئ. والسلام.